زمونږ د افغانستان په دې ناحیو کې په هر ګوټ کې داسې یوه ناحیه نشته چې په هغې باندې به د مسلمان وینه نه وي پرته، په هغې باندې به د مسلمان د بدن غوښې نه وي پرتې، داسې یوه کوڅه نشته چې د هغې نه به چغې او اوازونه نه راځي. زموږ د افغانستان هر یو کور دا غم وهلی دی، دردونه وهلی دی، تکلیفونه وهلی دی. ای مؤمنانو هر کور ته د دروازې دننه او د درشل نه دننه یو غم ورغلی دی. دا حالات موږ او تاسې باندې ولې بدلیږي؟ نو د دې لپاره مؤمنانو یو څو ضروري اسباب واورئ. یو د هغې نه چې کله په کوم ملت مسلمه کې فحشا زیاتې شي، فحشاو ته ځوانان لاس واچوي، مشران ورته لاس واچوي، اقتدار والا ورته لاس واچوي، مالدار ورته لاس واچوي، ټوپک سالاران ورته لاس واچوي او د پردي په حرمونو باندې ورځي، په عزتونو باندې ورځي، په لواطت باندې صرفه نه کوي، د مسلمان په بېعزتۍ باندې صرفه نه کوي. هېڅ چېرته د ده خواهشات رسېږي. زموږ ملت مسلمه ځوان او مالدار او خانه نواب او چارواکي هغه فحشاو ته یې ځان ورسولی. والله العظیم چې په قومونو کې فحشا وي، رب العالمین د داسې ستونزو نه خالي کوي. ای مؤمنانو موږ هغه ورونو ته اواز کوو، هغه ورونو ته زموږ اعلان دی چې د رب په خاطر باندې د الله نه وډارېږئ. الله فحشاوې حرامې کړي دي، فحشاوې مه کوئ. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. زمونږ رب فحشاوې حرامې کړي دي، هغه ښکاري او که هغه پټي. ای مؤمنانو د فحشاو نه ځانونه بچ کړئ. که دا مخامخ فحشا وي، که دا عملي فحشا وي، که دا تصویري فحشا وي، که دا په ټلیفونونو کې، که دا په ویډیوګانو کې، که دا په فیسبوکونو کې، د رب نه وډارېږئ. په دې امت مسلمه باندې ورحمېږئ، په دې زنانه ورحمېږئ، په دې وړو